بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زم شیر علي خان د پروګرام کې پی ټایم یو نوی اپیزود سره کتونکو مونږ چې څنګه ګورو وخت تیریږي، وخت کې جدت راځي، هغه سه ساينس او ټیکنالوژي چې کوم دی دا غي اهمیت هم سیوا شوی دی او په دغه تیر کوم ګورو نن سبا ټول خلک وایي چې دا د سوشل میډیا دور دی. د سوشل میډیا دور دی ته ځکه ویل کېږي چې نن سبا هر یو کس کوم اکټیویټیز دی هغه سوشل کوي، هغه د سوشل چې کوم ویب پاڼې دي یا د سوشل میډیا چې کوم پیجز دي هغه باندې ورکوي. دا یو سړي پروفایل که تاسو ګورئ که یو سړی ګورئ چې د ذهن او سوچ څه دی، نو داغه سوشل میډیا چې کوم اکاونټس دي یا چې کوم داغه آی ډیز دي هغه تاسو چک کړئ، نو داغه نه هم تاسو ته اندازه کېدلی شي چې د دې سړي مایند سیټ یا مایند لیول چې کوم دی هغه څه دی. په دغه سوشل میډیا که یو زموږ ژوند کې ډیر زیات مثبت بدلون راوستی دی، نو بل خو دغه استعمال چې کوم دی هغه نیگیټیو هم کیږي. خو کوم ګورو په خیبر پختونخوا کې یا په پښتنو چې کوم سیمه ده یا پښتون چې کوم بیلټ دی پاره کې د دې سوشل میډیا چې کوم دی فلاحی کارونو اړخ ته موږ وګورو، نو دغه فلاحی کارونه ډیر زیات شوي دي او هر یو کس چې کوم دی مایک راغستی دی او یو نه یو هیومانیټیرین سټوري چې کوم دا ریپورټ کوي. خو دا یو ښه خبره ده. په دغه کې بعضې داسې خبرې هم راځي چې دا هلته د هغې نیګیټیو استعمال کیږي. خو بهر کې که موږ وګورو نو اوورآل د دې یو ډیر زیات ښه استعمال روان دي. مختلف هیومانیټیرین سټوري په چم ګاونډ کې چې خلک دي نو خبر د هغې نه اوس په ملکونو کې خلک خبرېږي او نه صرف خبرېږي بلکې دغه خلکو سره بیا ښه ټیک ټاک امداد هم کیږي. پښتون قام که موږ وګورو دی کې د خدمت جذبه چې کوم دا هغه ډېر زیاته ده او پښتون قام چې کوم دی بجای د دې که موږ وګورو په مختلف ملکونو کې خاص کر په خلیجي ملکونو کې دغه پښتانه شازلمی د مزدورو د پاره تلی دلته چا د خزو کالی خرڅ کړي، چا خپل ځمکه خرڅ کړي، چا خپل ټریکټر خرڅ کړي، څه وسایل چې هغه خرڅ کړي ځان له سعودي ته لاړ شي مزدورۍ له، بیا چې هغه په اغیار غیر کې ناسي او هغه ګوري چې یاره زما په چم گاونډ کې یا زما په کلی علاقه کې یا زما د پښتنه خاوره باندې چاته تکلیف دی، څوک محتاج دي، نو هغه د خپل مزدورۍ پیسې چې کوم دی هغه بچ کړي او دغه محتاج خلکو له چا په لاس باندې رالېږي. دا یو ډیره زیاته ښه خبره ده چې یو انسان د خپل ځان د لپاره مزدوري کوي، د خپل بچو د لپاره مزدوري کوي او په هغې کې هم د هغوی جذبې ته موږ سلام کوو چې مستحقو خلکو له پیسې رالېږي. هم په دغه اړه باندې نن موږ سره په خپل سټوډیو کې یو داسې شازلمی یو ځوان موجود دی څوک چې په غیر ملک کې دی، په سعودي عرب کې دی او هلته د دغه خدمت د جذبې نه چې کوم دی زړه یې ډک دی. موږ د دوی دغې حوصلې ته سلام کوو. موږ سره په خپل سټوډیو کې نن موجود دی سیاراحمد همدرد صاحب. السلام علیکم جی، په خیر راغلی، ستړي مشئ. وعلیکم السلام جی. موږ ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو خپل قیمتي وخت نه وخت راوښکو دلته موږ سره په سټوډیو کې پروګرام ریکارډ کوئ. ډېره مننه جی، ستاسو هم ډېره شکریه. دا راته ووایئ چې نن سبا خو ټوله دنیا د سوشل میډیا ده، هر چا مایک راغستی دی، دغه څه جذبه چې کوم خلک د دې ځای نه مزدورو له تللي دي خلیج ملکونو ته یا سعودي چې کوم ملکونه دي، اول ته بیا دغه مزدورۍ کوي، خپلې پیسې د خپلو بچو په ځای باندې دغه خلکو له رالېږي. نو اصل کې جی په بار ملکونو کې اویرنس سیوا وي، کم کسان مسافر دي هغوی هلته کې اوسېږي، نو هغوی د ټي وي سره او د سوشل میډیا سره ډېر کنیکټ وي، نو هغوی ته ډېره پته لګي زموږ په ملک کې څه کېږي. نو بیا چې داسې مسافرونه وي نو هغوی چې کله ګوري په خپل ملک کې په خپله صوبه کې یا داسې ناچار غریبان ویني نو ډېر لکه زړه ډېر زیات خفه کېږي. نو د هغوی دپاره بیا هغوی کې جذبه پیدا کېږي او جذبه خو وینو ځکه چې جذبه خو دا خو زموږ د اسلام یو پندې که نه چېرې مسلمان د بل مسلمان ورور دی او د هغه غم او درد په خپل ځکه چې د اسلام غونډ یعنې رول اینډ ریګولیشن چې کوم دی هغه دا دی چې د معاشرې به خیال ساتي. غونډه معاشره صرف فردن دپاره نه ده که نه، نو په دغه وجه باندې چې کوم دی نو په بار کې چې څونه مسافر دي نو هغوی دا جذبه لري او ډېر زیات چې کوم دی نو خفه کېږي په خپلو میندو خویندو په دې وروڼو باندې چې څومره دغه دي نو هغوی دپاره چانده رالېږي. ښه، یعنې تاسو ګڼئ چې اوسه پورې د پښتنو داسې څه پلیټفارم نه و چې هغوی د داسې د خلکو اواز اوچت کړی و، د بېوزله خلکو اواز یې اوچت کړی و. سوشل میډیا دغه یو کردار ادا کړ چې د خلکو اواز یې اوچت کړ. بلکل جی. دا راته وایي سیاراحمد همدرد صاحب یو ویډیو تاسو ته درله، یو پیج تاسو وکتو په دیرو کې ناستې ته پرې خبر شولې، بیا لومبنۍ ستا پرایورټي څه وي؟ نور ملګري پرې د ډېرې یاران دوستان پرې خبرې هغوی ته یې کنه څنګه تاسو کوئ داسې بیا د ټول نه اول خو جي لکه څنګه تاسو وي لکه ډېر زیات سوشل میډیا باندې چې کوم دی راځي نو لومبې زموږ دا سوچ چې د دې چې کوم کلیرنس وکړو چې یاره دا ټیک دی که غلط دی، مستحق دی که نه دی، مستحق دی که نه دی، دغه شان ډېر موږ سره شوي دي، دوکې هم شوي دي که نه. د هغې نه پس بیا لومبې زموږ چې کوم څومره خپل موږ سره د جیب خپل دغه وي چې څومره موږ سره دي، د هغې نه علاوه موږ خپلو ملګرو سره بیا میټینګ کوو، مشوره کوو. نو په کې مختلف ملګري څه په ښایي پوسټونو باندې چې هغې تنخواګانې ښې وي او هغې کې هم چې کوم ډېر داسې خلک شته چې هغوی هم دا خیر ښېګڼې کارونه کوي.
نو هغې سره ملاقات وي، که په غټه سطح وي، که په وړه باندې نو بیا نور چې کوم ملګري دي هغې سره دغه کوو، بیا پیسې راغونډوو او بیا یې رالیږو. د پیسو د رالیږلو طریقه کار څه اکثر موږ ګورو چې په دغه پیجونو باندې چې د چا پیج دی هغه په خپل نمبر ورکړی دی، که د هغه نه ریزن تپوس کوي نو هغه وایي چې یاره دې کس ته بیا ډېرې زیاتې پیسې راځي، د دې مستحق د 10,000 یا د چې کوم ډیمانډ و هغه د یو کمرې جوړولو هغه ته بیا دونه پیسې وي را شروع شي. نو آیا دغه کې بیا تاسو څنګه یو فیصله کوئ چې یاره دې کس په لاس باندې پیسې لیږل دي که دغه چې کوم مستحق دی دغه کس ته ډایرکټ لیږل دي، دا د دې څه طریقه کار بیا تاسو وضع کوئ؟ د دې چې موږ یو خو داسې کس چې موږ پیژنو، ډایرکټ یې پیژنو، مخکې په اعتبار وي چې لکه دا شان هغوی سره ډایرکټ، او ادروایز موږ دغه کوو چې لکه کوم ډایرکټ نمبر ورکړي نو هغوی ته زیات پرایورټي ورکوو، چې د ډایرکټ نمبر ورکړی او دغه کور سره موږ بیا رابطه کوو، بیا خوا کې که دای همساوي څوک وي نو هغوی سره هم چې کوم دی نو رابطه وکړو او چې بالکل کلیر کړو نو بیا ورته پیسې رالیږي. ډېر ځل به تاسو سره یقینا داسې هم شوي چې تاسو پیسې رالیږلي، آیا هغه مستحق کس ته به نه رسېدلي؟ جی داسې ډېر شوي دي، خو هغه داسې وه چې هغې کې تھرډ پارټي لکه چې کوم دریم کس ته موږ رالیږلي نو هغوی ته موږ ته بیا وروسته پته لګېدلي نو بیا هم خیال ساتو، خو لکه چې څه شوي هغه شوي چې څه شوي هغه خو شوي. دا راته ووایه چې تر اوسه پورې څومره خلکو سره به تاسو د دغه سوشل میډیا په ذریعه باندې یا په دغه خبرې چې کله په سوشل میډیا ریپورټ کړي داسې څونه تعداد کې خلکو ته به تاسو دغه لاس امداد رسولی؟ یاره جی داسې خو ډېر دي او ډایرکټ مونږ چې کوم دی نو یو اداره ده زموږ جذبه ویلفیر سوسایټي، هغې سره ډایرکټ د هغې ممبر یم که نه، نو هغې ته خو ډایرکټ داسې په ډېره سطح باندې. دې نه علاوه چې کوم دی مختلف بیا موږ چې کوم دی چې کوم مین میډیاز وایي دي هغې سره کړي دي، او څه داسې چې هینډ ټو هینډ لکه چې بس لکه چاته پته نه وي هغه شانتي مته کړي دي. زیاتره څه مسلې دې ځایونو ریپورټ کېږي؟ خلکو مسلې څه ستونزې څه مشکل څه لري؟ یاره جی ډېر لکه زیاتره چې موږ د یتیمانانو چې کوم مسلې دي نو هغه بیا ډېرې وي، لکه داسې یتیمان پکې موږ ولیدل چې هغې مثال د هغې مور خو لکه مثال په توګه وعدې کړي وي د هغه ماشوم تره سره یا د ماشومې تره سره، نو هغې هغه ساتلی چې خو بچي نه شي ساتلی ولی، نو هغې بیا زموږ پرایورټي دغه وي چې لکه مکمل لکه یتیمانان چې د دې پس پرایورټي ده داسې پکې لاونې پرایورټي ستاسو دی چې یاره زموږ دا کم چنده ده یا چې کم پیسې موږ راغونډې کړي چې دا یتیم ته ورسي؟ جی بالکل یتیم لازم چې کوم دی نو هغې پسې بیا داسې نه هیلپلیس دي چې هغې مثال په طور باندې والدین دي د هغې څه کار روزګار نه، بیماران وي کور کې پراته وي. نو د یتیم نه پس چې کوم سیکنډ پرایورټي راځي او کومې پیسېګانې تاسو یا ستاسو په شانتې نور مسافرونه رالیږي که نه، نو آیا دا دوی له یو غلط خوند نه دي ورکول چې هره پیره هره میاشت به دوی ته ډونیشن راځي او دوی وموږ چې کار روزګار مه کوه راشئ یو ویډیو کوه 2-3 میاشتې کې یو ویډیو کوه بس بله در غریبي چې کوم دا هغه خلکو ته ښایه، نو آیا دې سره به یو غلط تاثر نه ځي یا د دوی ذهن سازي به په غلط انداز کې نه کېږي که نه؟ جی بالکل دا همدغه شانتې وي چې لکه کله هغې ته پیسې راځي او هغې وي چې به دا میاشت پیسې به راځي او موږ به چې کوم دی دا خورو، هغې دپاره موږ جدا سوچونه کړي دي. لکه داسې یو سوچ زما چې کوم خپل ملګرو سره دی هغه دا و چې موږ به دې ته چې کوم دی نو وړوکې غونته روزګار روانو، لکه مثال په یو کور کې یو کونډه ښځه ده هغې ته موږ سلای ماشین واخلو او د هغې نه علاوه که داسې ورسره ماشومان وي نو هغې ته په کور کې داسې یو منیاری سامان شي، داسې د نور د واړه واړه سامان ورته معایب کړو نو هغه چې په هغې خرڅوي نو هغې پکې د غونډ کور مشغولتیا هم جوړه شي او کاروبار کې هغې بیا دا تمنا نه وي چې موږ له دې څوک راولېږي، خپل کاروبار باندې هغې پوه شي او یقینا هغه به ډېر ښه انداز کې هغه کولی هم شي او انشاءالله ډېر زر په خپلو خپو باندې مدرېدلی شي او دغه یو سوچ هم ترې ختم شي چې یاره زه به هره میاشت چې کوم دی د خلکو په تمه یم ماله به خلک پیسې راځي. بالکل د وړوکي روزګار روانول یې دغه مقصد دی. نو په دغه سلسله کې تاسو څه چا روزګارونه روان کړي یا لګیا روانول؟ تقریبا 3-4 روان کړي دي الحمدلله او ریسنټلی چې کوم دینو سم یو انډر پروسس دي. څنګه درته موږ خو ګورو چې تاسو سوشل ورک کوئ، د سوشل ورک سره یو شاعر هم یې او بیا مسافري شي، نو دا سوچ ذهن ته څنګه راغی؟ خلک خو لګیایي مسافرګیانې کوي د خپلو بچو دپاره وایي چې زما د بچو مستقبل ښه شي، تاسو لګیایي د نورو ماشومانو د یتیمانانو د مستحقو خلکو غم جاړئ، دا څه ټرننګ پوینټ و؟ نو یاره جی دې باندې ټایم ولګېد لکه داسې د اوس نه ده که نه، لکه موږ مثال به ته د شاعرۍ پکې خبره 96 نه چې کوم موږ سټارټ د شاعرۍ مغستو بیا موږ چې کوم دی په کلي محله کې چې کوم کوم ملګرو د خیر ښېګړې ادارې هم جوړولې، منډې تړې هم والي، نو هغه جذبه ورو ورو سیوا کېده. نو الحمدلله اوس ته بل دا چې کوم دی نو د دین هم یو حصه وه، نو عالمانو سره ناسته د هغې نه زده کول او دا هر څه نو هغه جذبه زموږ الحمدلله ورو سیوا کېده. چې د یو یتیم په سر باندې تاسو لاس کېږدئ او خپلې دغه د مزدورۍ پیسې راواخلئ په یتیم ولګوئ، نو هغه ټایم کې ستاسو جذبات څه؟ ډېر زیات یعنې دومره خوشحالي ما چېرته هم نه لیدلې
لیدلې چېرې د یو یتیم په مخ باندې مسکا راشي نو دا زما لکه نه هېرېږي چې هغه کوم وخت چې کوم خوشحالي محسوسوم داسې په څه کې باندې محسوس کړي چې یو داسې غریب یو ضرورتمند یو هغه एकदम په خندا شي هغه خوشحاله شي نو دې نه سوا خوشحالي لکه بله نشته. تاسو د سره سره شاعري هم تاسو وایئ چې زه چین مې نه لګیم شاعري کوم. جی بالکل شاعري کوم. نو داسې که زموږ سره خپل غزل یا څه لږ شعرونه شریک کړئ هم د دې سوشل ورک حوالې سره کوي نو ډېر بخښئ. شعرونه به شریک کړو در سره یو غزل دی ډېر سوړ غزل دی جی څه اخبارونو کې هم راغلی لکه د یو غزل یو څو شعرونه دي. جی جی زه د عشق په غم لړلې بد نصیب یم جی یک تنها د یار یادونو ته خصیب یم د لقمان هسې د خپل رنځ جاړم که هر څو د دنیاګې د رنځ طبیب یم نو یو لازم لا د وصل نصیب نشوه نور د هجر هر لمحې سره قریب یم نو میخانې او بتخانې یار پسې ګورم اموخته داسې جنون کې د خبیب یم نو زه سیار د تور زلفو تور ماښام کې بې ګودره ورګډ شوی ساجیب یم. ډېره لا خوند دې وکړو. دا راته ووایه چې کله تاسو خو مسافري خو ډېر زیات ګران کار دی که نه د خپل وطن نه لرې د خپل بچو نه لرې د خپل کلي د خپل کلي د خلکو نه لرې نو چې راغونډ شئ نو بیا هم څه مشغولتیا هم څه په دیره کې چې راغونډ شئ. یاره جي مخکې خو بیا ډېر خوند کوو یو بل سره اوس نن سبا موبایلو دور زیات تر چې کوم دی نو موبایل کې مشغول وي خو بیا هم چې کوم دی نو داسې وي چې هغه چاته مسایل وي کور کې نه خپله مسله بیان کړي چېرې ما څه داسې بل خپله مسله بیان کړي څه چې کوم دی نو لکه مختلف ذهنونه وي که نه څه پکې مشران وي. دغې حوالې سره سیاراحمد همدرد صاحب خبرې اترې کوو خو وخت شوی دی یو وړې شاندمې کتونکو دا وخت شوی دی په پروګرام کیپي ټایم کې د یو وړې شاندمې نو یو وړه شاندمه اخلو چېرته هم ځای مو موږ سره اوسئ. جی ملګرو ویلکم بیک پروګرام تاسو ګورئ کیپي ټایمز څنګه تاسو ته پته نن سره په پروګرام کې ملمه دی سیاراحمد همدرد صاحب څوک چې یو ځوان سوشل ورکر دی د سوشل ورکر سره سره یو ښه خوږغږی او نظر لرونکی شاعر هم دی په د معاشره باندې د په کلتور باندې ډېر زیات ښه او جوړ نظر لري. سیاراحمد همدرد صاحب د ډیرو حوالې سره خبرې اترې کېدلې تاسو وایئ چې اوس د ډیرو هغه خوند هغسې پاتې نه دی د شعر او شاعرۍ یا د هغه رباب منګي چې به مسافر به راغونډ شو د خپل زړه بړاس پې اوس د خپل زړه بړاس ټول په فیسبوک او په سوشل میډیا وباسي. بالکل دغه جي هغه مزه چې کوم دی نو هغه اوس روکه شو د رباب هغه ځای چې کوم دی نو موبایل واغسته کني نو ډېر زیات خوند به کو پای کې به چې کوم دی نو مشران هم ناستو کشران هم ناستو د هغوی به خپل یو بل ته چې کوم دی احترام هم موجود و بلکې کشران هم چې کوم دی نه مشران د لپاره خدمت هم کو چې وغیره به تقسیم ولاړ سو. نن هغه دور دی چې بس هر کس سره موبایل دی او ټایم ورسره نشته نو چې داسې اکثر مونږ به چې کله واړو که نه اورېدم به چې د دې ځای نه به څوک میلمه لاړل د کار روزګار له 2 4 شپږ ورځې به د هغه میلمستیا کېدل بالکل دا صحیح خبره او هغه به کار ته هم نه پرېښوده چې زه خیر دی ته 2 4 ورځې دلته میلمه یې د هغې نه پس او خدای مکړه که داسې څه مشکل به هم راغی نو هغه به د ډېرې خلکو په شریکه سره حل کوو هغې دپاره به چندې کولې. اوس په ډېرو کې بس ټول خلک موبایلو ته ناست دي. جی بالکل مخکې د دې حوالې سره چې دوبۍ که مسافر دي نو هغې د سعودي د مسافرو نه ښه دي په کمیونټي سیسټم باندې چې کوم پښتنو وایي کې کمیټۍ جوړې کړې وي نو په هغې کې به پیسې راغونډېدې او بیا که به څوک به پات شو نو په هغه کسانو کوم چې د هغې ممبر به و نو هغې ته باقاعده ښه غټ اماونټ میلاوېده تقریبا 1 لک پورې او کس به ورسره هم رالېږه او ډېر زر تر زره بیا چې کوم دی کور ته هم راوړو. سعودي کې دا شی ډېر کم دی یو خو د هغې د قوانینو مطابق چې کوم دی سخت دي او بل چې کوم دی نو داسې دغه شته نه لکه سعودي ډېر غټ ملک هم دی نو په ریاض کې او پکې وي داسې وي خو کوم زموږ علاقې دی کې نشته دی چې کوم د هغې ریموټ ایریاز دي نو جی آی کې بیا دا شي لږ کم دی. دا راته ووایئ چې موږ دلته ګورو اکثر د سعودي کې چې څوک نو خلک ته ډېر زیات ډیمانډونه کوي څوک ورته وایي ماله د سپری رانهوړه څوک وایي ماله د ټچ موبایل رانهوړه څوک وایي ماله د ګړۍ رانهوړله. د مسافرو ژوند څنګه وي که زه وایم تاسو د خپلې خولې لږ د کتونکو ته ووایئ چې آیا هلته دا پاڼې چېرته په دا پیسې په اونو پاڼې تاسو یې راشو کوئ که نه؟ یاره جي که زه راته وایم د مسافر مثال چې د زندګۍ دا د اورې په شان دی که دا په ټیبل پرتې هم ولیکي او ښکته پرتې هم ولیکي دي که پیسې ډېر رالیږي هم بدنام دی که لږې رالیږي هم بدنام دی او ستا چې څنګه ډیمانډونه خو ډېر زیات وي ځکه چې د دې خلک د هغه زندګۍ نه خبر نه وي په مسافرۍ کې د ټول نه سخت مقام چې کوم راځي زما په تجربه کې زما تقریبا ډېر مسافر وکړه 14 کال هم سیوا وکړه
نه کې چې سړی بیمار شي نو هغه وخت کې ته ډېر تکلیف وي پته ورته ولګي هغه ته ځکه پته لګي چې په کور کې یو سړی بیمار شي ټول خپل خپلوانو ته ناستي ولا تاسو ته راشي جی هغه خپل کټ پوزي باندې پروت دي جی بالکل کنو ورسته کوم نه کور کې خزه یا مور یا هغه باندې په مور غریب خو ډېر سخت دی بالکل جی بالکل الته کې تاسو د کمرې خپل ملګری نشي په دغه مجبوری ده هغه د ډیپټي نه نشي پاتې کېږي کته سره یو رس پاتې کېږي ته دوه ورځې کټ کوي دا نه خپل کور د خپل مینو یوازې په سوچونه کې چې سړی بیمار شي دا ډېر سخت دا وي دلته عام روټین کې چې کوم مونږ ډیوټیانې کوو یا نوکرۍ کوو یا که په دیالیم کوو نو زیات نه زیات 8 غنټې ډیوټي کوو جی بالکل دا روټین التم امپلیمنٹ ته کنه دا هغه د ډیوټي د دې نه سخت ده او ګران ده ډیوټي جی سخت ده ولته کې 8 غنټې نارمل دي خو 10 غنټې هم شته دي ها 10 غنټې هم شته دي دا غین علاوه چې دین کم مزدوران دي تنها کم ده دا غي باره کې یو ټیم ممکن 12 غنټې ایون کې 14 غنټې مغي چې کم دینو کاونه پی او سخت ډیوټي کې چې ډیر زیاته ژوند سخت دي ډیر سخت ژوند ډیر مننه سیاراحمد ہمدرد صاحب تاسو خپل قیمتي وخت راکړه خپل د سوشل ورک والے سره زموږ کتونکو تاسو پیغام ورکول غواړم تاسو ورکول شي جی بس پیغام خدا دې چې د خیر خیګړې چې کوم کارونه دي لکه موږ د عالمان اورېدلي چې کوم سړی وفات شي نو غړومبي الله ته دا درخواست کوي چې ماته لږه ژندګي راکړه چې زه په دنیا کې صدقه وکړم جی هغه د مانځه د حج د بل څه دغه نه کوي صدقه ځکه وي چې دغه صدقې هغه ته ړومبي پته لګي چې دې څه کار دی زم د ټولو ظلمو ته که ظلمي دي که مشران دي که کشران دي چې دا یو جذبه پیدا کړي د خپلې غونډې معاشرې دپاره دا زموږ د اسلام یو رکن دی چې موږ دغې کې چې دپاره چې کوم دی کار کوو منډه وو د هغې دپاره موږ د خپلې زندګۍ نه هم ټایم وباسو د خپلو پیسو نه هم دغه پیسې وباسو او مستقل دې دپاره چې کوم دی یو سوچ لرونکي جوړ شو ډیره زیاته مننه سیاراحمد ہمدرد صاحب تاسو د ټایم کتونکو څنګه چې زموږ د رور وي د خپل ژوند قیمتي 14 یا 15 کاله چې کوم دی په سعودي کې مسافرتیا کړې د هغې باوجود چې کوم دی د زړه د دغه جذبې نه ډک دی چې چا سره ښېګړه وکړي د چا په کار باندې راشي باوجود د دې چې دوی هلته مزدوریانې کوي هلته څه افسري نه وي همدغه د غریبو خلکو دپاره یا د بار ملکونو پاکستاني هیواد دپاره چې کوم هلته خلک ډېر زیات خلک لیبر ورک کوي یا ډېر مشکله سره کوم غریب ته د کورسۍ کار چې کوم دی میلاو شي نو ټول همدغه لیبر ورک د مشقت والا کار هغې باوجود چې کوم دی دلته د خلک غوښتنې کوي چې مالم سپری رانه وړله مالم ګړۍ رانه وړله مالم ټچ موبایل رانه وړه نو کوشش کوئ چې دغه څه مسافر دي څه د دوی زړونه چې کوم دی د خپلې معاشرې پسې د خپلو خلکو پسې خپلو خپلوانو پسې خپوي څه چې کوم دی د هغه ځای قوانین سخت دي په دوی باندې ډېر زیات مشکل وخت ورته نه ملاویږي نو کوشش کوئ چې دغه خلکو له تاسو سیوی تکلیف مه ورکوئ کتونکو هر چېرته چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ په خپلو دعاګانو کې شیر علي خان یاد ساتئ دل وي الله په امان